اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن ستاسو کیمرې په نسبت اول تاسو شکریا ادا کوم. تاسو پیرپای کې آصف خان هرزي ته پوره کوریج ورکوي او بلا تفریح پارټي خپل د کلي د مفاد دپاره که هغه کومه پارټي وي هغه ته کوریج ورکوي. د خلکو هغه کوي بل یو ښه طریقې سره د پیرپایي که هغه دوکان دی که هغه هوټل دی چې څه اوپننګ هم کوي تاسو هغې کې خپله حصه کوئ. زه ستاسو ډېر شکریا ادا کوم. نن مونږ پیرپایي کې خپل د کیمپین ماشاءالله آغاز کړی دی. مونږ هر وخت 15 کاله کیمپین کوو خو اوس باقاعده بسم الله مو کړه. زه صرف تاسو د کیمرې په تھرو ملګرو ته وایم چې ملګرو د ریوارډ بل هیڅ مقصد نه وي. د دې یو مقصد دی چې زما علاقې ته کار وشي. نه په دې معنی الله ملاویږي، الله انسان ته ملاویږي خپل اعمال معنی خپل عبادات معنی، نه په دې معنی د پښتو د غیرت مسله د ان پی والا چې وي دا پښتو غیرت خبره ده، نه دا د عمران خان د نه پاکستان که نه پاکستان خبره وه. مونږ ورسره ولاړو هغې پورې ولاړو تر کومې زموږ د قوم زموږ د علاقو فایده وه. خو چې کله نه پاکستان د جنگ جګړې ته وړېدو او د پاکستان کې د ادارو خلاف ته ورد مونږ د ادارو خلاف سیاست نه کوو. زموږ د سیاست ترجیح اولنۍ د علاقې د ترقي دپاره ده. د علاقې کې پیرپای کې مونږ ګورو که لارې دي که سکولونه دي که ګیس دی که جنازګاه ده څه هم دي خټک صاحب کړي په چا احسان نه دی کړی. خلکو ته خپل حق رسولی ځکه د ووټ مقصد دا دی، د دې بل اړو مقصد نشته. زه اکثر نن سبا پی ټی آی والا ګورم پرویز خان پارټي پرېښوده بل ځای ته لاړو. او پرویز خان هغه سوچ کوي چې خپل د قوم باندې غیرت وکړي. زمونږ غیرت زمونږ نوخار خلک دي، زمونږ غیرت بل څوک نه دی چې زه بل چا لپاره ځان هم قربان کم خپل نوخار هم قربان کم او علاقې ته کار نشم کولی. هغې نه څه فایده. زمونږ غیرت خپل قوم دی او قوم سړی خپل په قوم غیرت کوي چې زه علاقې ته ترقي راوړم. چې زه ترقي نشم راوړی ما پسې پولیس ګرځي ما پسې ادارې ګرځي زه بیا سیاست څه ته کوم؟ زه به خلک ټرین کم او جنګ جګړو ته به روان شم. ما نه هغې ته څه فایده ده. زموږ فایده صرف ترقي کې ده او ترقي راځي په امن باندې. امن نه پس خوشحالي او بیا ترقي. نه چا نه هېرېږو نه غلط کار کړی. که دې پیرپایي کې کم کار شوی دی خټک صاحب کړی الله دې ورله موقع ورکړي بیا به کوي. خو دا سوچ غلط دی چې پرویز خان یو پارټي پرېښوده او بل ځای ته او پرویز خان پرېښوده او خپل قوم دپاره یې پرېښوده. که سهار زه تاسو ما ته ووایې چې راځه نه تو پی ټی آی سره ودرېږه نو راځئ ناران شو چې ورشو په ادارو باندې ځان هم غر کړو خپل د بچي ملال کړو ځان هم بېعزته کړو. ضرورت څه دی موږ خپل ادارو قدر کوو. که نن پاکستان کې امن دی فلسطین ته وګورئ کم حل روان دی. اسرائیل تباه و برباد کو. نن که زموږ قوم ادارې فوج کمزورې شي زموږ انډیا دشمن دی زموږ ټول ملکونه دشمنان دي سار به ټولو برابر کړي. ولې دا قوم غلط طرف ته بوځئ؟ مونږ هم هغې پارټۍ سره ولاړو 19 کاله مې پلار خدمت کړی څه اسمان نه راګوزې شوی. خټک صاحب په صوبه کې محنت کړی دا پارټي نن پاکستان کې دومره کامیابه شوی. پولیس ریفارمز ایجوکیشن ریفارمز هیلث ریفارمز دا ټول خټک صاحب کړي نو دا دومره پارټي مشهوره شوه. کړی به عمران خان پنجاب کې کار کنه بوزدار هلته لګولی ایجوکیشن ریفارمز نو پولیس ریفارمز نو فیډرل کې به کړی کار خلکو ته به اساني ورکړی وه که نه. خو چې حکومت یې ونه چلولو امریکې پسې خط راواګسو چې دا امریکې زه ویستمه او هغه کارډ یې پلی کړو خلک یې کیش کول. په 3.5 کاله د حکومت او زه الیکشن ته ولاړم د بهزاد ما سره ناست دی تیمور ولاړ دی مونږ زه بیټ نه ولاړم زما په تحصیل الیکشن کې بیټ نه چا زما تصویر نه لګولی دومره ګراني عمران خان نه وستله. دا حل د حکومت کې هغو جوړ کړو. خو د هغو پرویز خان محنت دی زموږ نوخار ملګرو محنت دی چې هغو کامیابي ورکړه. یو سړی خپل پرفارمنس کولی نه شو الټی هغه کارډ په امریکې باندې پھیلاو کړو چې مونږ پاکستانیان اسیم د امریکې خلاف یو راشه په دې کارډ باندې به زه ځان وباسم. ټول 3 کاله په دې ځای کل چې نواز شریف غل دی پیسې به ترې وباسم. هغه غل دی پاکستان د بیا واپس راغی. خو تا مونږ ته څه فایده راکړه؟ تا به دې باندې ټایم پاس کولو چې دا غل به تو نن په جیل کې غل نن بیا بار مونږ خو وایو چې هم غل دی خو تا هم فضول ټایم په مونږ باندې تېر کړو که نه. ما نن 50,000 ووټ اګستی زه تحصیل ناظم یم زه څه وکړم؟ زه خلکو ته څه وایم چې ما هسې ووټ اګستی څه فایده چاته کار نشم کولی. حکومت و مات کو صوبه و ماته کړه پنجاب و مات کړو ما زه 50,000 ووټ ته زه خلکو ته څه ووایم؟ ما له خلکو کار دپاره ووټ راکړی کار نشو کولی خدمت نشو کولی حکومتونه مات کوي بس روځئ ادارو خلاف جنگ چاړ کوي. نو جنگ مونږ ته واره نه کوي. زمونږ یو مقصد دی که دی نوخار کې دا چا شوق وي چې زه جنګ کوم ادې لاړ شي خپل جنګ د مونږ به زوړ سیاست کوو خپل د ګلۍ نالۍ خپل د پښتو خپل د روایات خپل د علاقې د عزت خپل د معاشرې د عزت او د بې عزتۍ سیاست او د ادارو خلاف سیاست مونږ کله هم نشو کولی او کله به هم نه کوو. مونږ پیرپایي مونږ لپاره دروند کلی دی. زما رشتې هم دي دلته کې زما د ماماګانو رشتې هم دي په ما ګران دی ترقي ورکړې ده او ورسره به وخت سره ترقي ورکوو. او که څوک وایي پرویز خان اقتدار سیاست کوي او مونږ کوو د اقتدار سیاست د کې هېڅ غلطه خبر نشته چې زه سیاست کې خپل ملګري ته کار نشم کولی زه به کور کښېنم که نه زه کور نه خان یم ما ته خو د سیاست ضرورت نشته
خو چې زه کار کوم ما ته واره کوي. دا ما پلار 40 کاله داسې کامیاب دی خو 100 کاله په اقتدار کې ناسته کنه. خو 100 کاله په اقتدار کې نو نن به نوخار څه پوزیشن ما دا زموږ پارټي نه بدلوله. ما را پلار تر زوی نصر الله خټک پیپل پارټي نه وزیرو په کاره پارټي نه پرېښوده کنه. هغه چې وخت سره د قوم د حالات سره فیصلې ونه کې او جنگ طرف ته لاړ شي نو ځان بم تباه کې او ملک بم تباه کې. نو مهرباني زه خپل یوت تم مم زه عمران خان ټول نه زیات فین هم زه دغه د وخت دغه فین پاتې شم. خو چې ما 3 کاله څه ولیدل زموږ مشرانو څه ولیدل او هغې باوجود فیل شو امریکې پسې او فلاني پسې خبرې چالو کې او فوج پسې چالو کې او هغه شی تو کیش کې په هغې باندې عوام راوچته او د ادارو خلاف راوچته. نو قسم نه که څه ته جوړه کړي ملک به تباه کړي. زمونږ مقصد خپل د ضلعې کامیابي د پرویز خان مقصد د صوبې کامیابي. که دا پرویز خټک د سر نو د 15 کاله په صوبه کې حکومت هم نشو کولی. دا د پرویز خټک نو کنه دویم پرې حکومت پوره کو. دا د پرویز خټک نو پنجاب کې د حکومت پوره کو کم هلته کې حل چالو شو. دا داسې غونې دا سم خلکي نو پارټي کامیاب وي. تو ګندګیر راوله او پارټي ختمه کا اوس پرویز خان خوښ شو د صوبې نه اوس وګوره پی ټی آی سال دی ګنډاپور به راځي اوس به د دې مشري کوي. د ډي خان اوس د نوخار خلک به ډي خان ته مشري ورکوي. د ډي خان د دې علاقې سړی خو څه وزیر نه جوړوي نه څه وزیر اعلی ولا ورکوي خو که ورکوي که راغې نو ډي خان ته مشري ځي نو خپله مشري نشو ختمولی. هغه به کوو چې زمونږ د قوم زمونږ د علاقې کامیابي او موږ روایتي سیاست کوو موږ خپل خدمت کوو خپل یارانې کوو د پښتو سیاست کوو مخکې به هم کوو نه چا نه هېرېږو نه په چا خرڅ کړو ښه په خدمت به خپل جذبې سره کار کوو د انټي پروپیګنډې به خلاف یو او خپل ملګرو سره به ښه په نره ولاړ یو او موږ ته یقین دی چې د پرویز خان داسې یو ملګري دي چې انشاءالله تعالی هر میدان کې موږ کامیاب کړي. ډېره مهرباني.